صاحبانو دا یاد لري ټولو نه اول زما دا خبره واورئ یو کتاب دی د هغې نوم دی بحر الرائق په نوم باندې په دغې کتاب کې بحر الرائق یو لږه غوندې حصہ د دغې خبرې په کنز العمال کې هم شته دی هغه هم روایت کړې ده په بحر الرائق کې دا خبرې لیکلې ده چې دا زمونږ او تاسو کوم تکبیرات وایو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا کوم تکبیر چې مونږ وایو دیته ویل کېږي چونکې تکبیر دا لفظ واحد دی د دې جمع راځي تکبیرات چونکې دا ډیر دي تکبیرات او تکبیرات تشریق دا تکبیرات تشریق ورتولی په دې باندې په حکومت خو ابتدا کله نشوي دا بالکل ابتدا بحر الرائق لیکل دا وی چې کله چې په مینا میدان کې چنن بحجان صاحبان وتلی یلتا یوم الترویه دا الته په مکه مکرمه کې د اغوی د رؤیت او د کتن مطابق نن اتم ذل حجه دا د زمونږ د رؤیت مطابق نن دلته اوم ذل حجه دا د هر چا خپل رؤیت او کتن دا د میاشتې لیدل د هر چا خپل دی خیر چې کله ابراهیم علیه السلام په مینا کې اسماعیل علیہ السلام مبارک سملا و ذبح تا دیارلس سوارلس کال عمر یو خیستا و پیمخی بچائی چې د حضور مبارک نیکه مبارکو د حضور مبارک نور په د تندی کې زلیدا آغی نور د وجه نه رب لا یزال بچ که د چړینا نوسایم داسې نوسای خون کا چې نیکله فایده ورکا اغه نوسایم ډیر خنه صحیح چې نیکله فایده ورکا څو اغه د کار نوسای نو حضور مبارک اغه نوسای دی چې نیکله نه نیکوله یا فایده ورکړی دا ابراهیم علیہ السلام کا په اور کې بچ دی د حضور مبارک نور د پتندی کې و خدای بچ کا او که اسماعیل علیہ السلام د چړې نه بچ دی د حضور مبارک نور د پتندی کې و رب بچ کا او چې اسماعیل علیہ السلام یې سملاوه او بالکل ابراهیم علیہ السلام د هغه د ذبح ته بالکل تیارو بس ذبح کاویا جبریل علیہ السلام مبارک ته رب لا یزال او فرمایل جنت نه ګډ بوزا زما خلیل علیہ السلام په امتحان کې کامیاب دی هغه په نیت باندې زپوي ماغه بالکل اراده کړې د کلکه اراده اسماعیل علیہ السلام مبارک د ذبح ته چې رب مې ورته په قران کې چې قد صدقت الرؤيا ابراهیم علیہ السلام مبارک تم رښتونه او ستا عمل هم رښتونه دی او ستا خوب هم رښتونه دی رب یا تصدیق رب چې ته بالکل کامیابې نو جبریل علیہ السلام چې کله ګډ را روان ک او ګډ یې جنت نه راوسته ندی مبارک بر په هوا کې روان دی چې کله یا په ابراهیم علیہ السلام باندې نظر واچاو بحر الرائق لیکلی دی چې جبریل علیہ السلام ته داسې ښکارا شو چې دومره ذبح ته تیار دی بس چاړه راکاږي چې کېدی شي چې زه ګډ اور ونه رسوم دومره دی تیار دی ذبح ته نو په هوا کې دی په تیزی باندې روان دی نو دا یو قسم لا د ابراهیم علیہ السلام توجه یې ځان ته راګرځوله چې زما د ورتګ نه مخکې چرته ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ذبح نه کا نو په هوا کې ورته ووي چې الله اکبر دغه आवाज ول جبرئیل علیہ السلام ورکه چې زما په طرف باندې را متوجي شي او ما تر وګوري ما سره دا
ګډ وګوري ځکه چې د دومره د الله حکم تعمیل تا دومره په جذبه کې ولاړو او ذبح یکړه چې جبرئیل علیه السلام سره دا خوف پیدا شو چې دا چې زګډ رسوم چې ابراهیم علیه السلام به ذبح کړي نو په هوا کې دا आवाज ولورک چې ذبح اونکا چې الله اکبر دا आवाज یې چې وک ابراهیم علیه السلام بر وکاته جبرئیل علیه السلام مبارک تا ګډ اور سره دی چې ګډ یې وکاته دای په دی باندې پوه شو چې رب لا یزال ز په امتحان کې کامیاب کړم نو د خلی مبارک نه دا الفاظ د ابراهیم علیه السلام دخلی نه ہوا تا چې لا اله الا الله والله اکبر چې کله دا الفاظ ابراهیم علیه السلام اووی او ګډ یې سملاوه اسماعیل علیه السلام چې کله اوچت شو او ګډ باندې چاړه رخ کا او ذبح یکا او ابراهیم علیه السلام دا ذبح اسماعیل علیه السلام وکتا نو دا الفاظ اسماعیل علیه السلام مبارک بیا وی چې الله اکبر ولله الحمد اغه رب د پاره د حمدی چې زما والد ګرامیم کامیاب شو زمبت شما ژوند راته ملاو شو او د زما په بدله کې جنتی ګډم الله د طرف نه ملاو شو دا هغه الفاظ دي چې الله اکبر دا حصہ د جبرئیل علیہ السلام دا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا حصہ د ابراہیم علیہ السلام مبارک دا اللہ اکبر وللہ الحمد دا حصہ دا اسماعیل علیہ السلام مبارک دا آغا وقتنا دا دغی تکبیراتو افتتاح شوا ابتداء شوا او دغه تکبیرات چې دی دا به ابراهیم علیہ السلام مبارک او اسماعیل علیہ السلام وی حاجیانو په حج کې وی